محترم سامعینو، نن د پحمیدین کورس نه 9 نمبر درس ته او موضوع د مانزه فضیلت ته. محترم سامعینو، الله جل جلاله په خپل کلام مجید کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، چې بېشکه مونځ د بې حیایۍ او د غلطو کارونو نه انسان منع کوي. محترم سامعینو، اوس به یو انسان په زړه کې دا وهم او دا سوچ راځي، دی به خیال کوي چې یاره بعضې خلک خو داسې هغه مونځ اودس کوي او هغه ګناهونه هم کوي، د الله جل جلاله نافرماني کوي. محترم سامعینو، دا خبره یاد ساتئ چې دغه انسان به خامخا د ده نه به مونځ قضا کېږي، د ده د مونځ طریقه به صحیح نه وي. د مونځ چې کوم حق یعنی صحیح طریقې سره مونځ ادا کول، دغه انسان به دغه طریقه نه ادا کوي. محترم سامعینو، ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته روایت کړی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مبارک ته، دوی مبارک فرمایي چې یو کرته د مونږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوسو کو چې تاسو ماته دا وایې چې د یو انسان د کور مخې ته نهر بهیږي او دغه انسان پرس کې 15 پیرې په دغه نهر کې غسل کوي، نو دغه انسان باندې بس ګندګي پاتې کیږي او کنه به پاتې کیږي؟ وی مونږ ورته فرمایل چې حضور دغه انسان وجود به پاکي؟ وی مونږ ته فرمایل چې دغه شان یو انسان مونځ او دس کوي، 15 وخت دی با جماعت مونځ کوي، دغه انسان به د ګناهونو نه هم پاکي. محترم سامعینو، څنګه چې تاسو ته مو فرمایل چې الله جل جلاله په خپل کلام مجید کې فرمایي چې دا مونځ دا د بې حیایۍ او د غلطو کارونو نه انسان منع کوي. په نزهة المجالس کې په اول جلد کې په صفحه نمبر 87 باندې دی یو حکایت بیانی چې یو انسانو او دی د یوې ښځې په عشق کې مبتلا شو، او کله چې یو انسان عاشق شي بیا دی د خپلې معشوقې هغه نزدېکت حاصلی چې یاره زه د خپلې معشوقې ته نږدې شم او د دې دا قرب حاصل کم. محترم سامعینو، چې څه وخت تیر شو، دغه انسان د خپلې معشوقې ته سوال جواب ولیږلو او خبرې ورته وکړه. هغې چې دا اورېده، هغه یو پاکه بیبي وه، بلداره چې په نکاح کې وه، واده شوې وه. هغې چې کله دا خبره واورېده، هغې خو خپل ذهن کې دا سوچ هم وکړو چې زه یو پاکه بیبیم او ما خپل وجود خپله زندګي د دې خپل خاوند په نوم کړې ده او دا زندګي زه دله تېرومه. هغې دا خبره چې کوم دی خپل خاوند ته وکړه چې دغه شان واقعه ده، خاوند دې چې و هغه مونځګزار و، د الله جل جلاله یو پاک بنده و، هغه هم دا سوچ نه کو چې یاره دا ښځه به یا ما سره چال کوي یا به دا ما سره څه دوکه کوي. هغه هم ورته ووایي چې صحیح شو، دا ښځه چې کوم دی د خاوند په خوله باندې سوال جواب دغه انسان ته لیږي چې صحیح ده، زه د ستا هر یو شرط ته تیار یم چې تا اوس څه وایې، د ستا اوس څه خواهش یې هغه به زه پوره کړمه، خو زما به دا شرط چې 40 ورځې به با جماعت تاسو زما خاوند پسې شاته مونځ اودس کوئ. ته به ورپسې مونځ ادا کړې 40 ورځې. چې کله دغه انسان دې شرط ته تیار شو، صحیح عاشق و دغه ټیم کې، او دی ورته وی چې صحیح شو، د دغه خپلې معشوقې په دې خبره باندې لبیک وکړو، ورته وی صحیح ده. دغه انسان د دغه ورځې نه مونځ اودس چالو کو. چې کله 40 ورځې تېرې شوې، دا ښځه ولګېده او خاوند ته یې وویل چې لړ شه هغه سوال جواب وکړه چې راشه او د ستا څه خواهش شو چې هغه زه پوره کړمه. چې کله دله دا خبره وکړه، دغه انسان ورته فرمایي چې ما 40 ورځې مونځ اودس وکړو، ما ته د الله جل جلاله قرب حاصل شو، زما چې کوم مطلب و هغه مال پوره شو، مال اوس د ستا نزدېکت نه دی پکار. محترم سامعینو، چې دا خبرې څنګه وکړه، دغه ښځې دا خاوند ورته فرمایي په دغه ټیم کې دا الفاظ وي چې صدق الله العظیم فی قوله ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، چې بېشکه الله جل جلاله رښتیا فرمایلی دي چې دا مونځ د بې حیایۍ او د غلطو کارونو نه انسان منع کوي. محترم سامعینو، هر یو انسان ته پکار دی چې با جماعت مونځ اودس کوي، ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی وی کله چې انسان ګناهونه کوي او کله دغه انسان د سار مونځ کوي، چې کله دی د سار مونځ کوي تر ماسپښینه پورې د ده نه ګناه وشي، دی د چا غیبت وکړي، سو خفه کی، خو چې کله دی د ماسپښین مونځ کوي نو د سار او د ماسپښین ترمنځ چې ده نه څومره خطاګانې شوي، الله جل جلاله دغه ورته معاف کړي.
دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چې کله بیا دی د ماسپهین نه تر مازیګر پورې د دنه کمی ګناهونه وشي کمی خطاګانې تیوشي او دی بیا د مازیګر منځو کې وی الله جل جلاله د دې په برکت باندې د غون ګناهونه مواب کی هم دغه شان چې کله بیا وی د مازیګر نه والی تر ماخامه پورې دی کوم ګناهونه وکي الله جل جلاله نه فرمانی وکي خو چې کله د ماخام منځو کې الله جل جلاله ورته دغه د مازیګر او د ماخام ترمنځ د ګناهونه دی منځ په برکت باندې ماب کی هم دغه شان د ماخام نه والی تر ماسخوتنه پورې وی چې دا انسان ګناهونه وکي خو چې کله الله جل جلاله ته ودرېږي او د ماسخوتن منځ دی ادا کی وی دغه ګناهونه وته الله جل جلاله ماب کی محترم سامینو دغه شانم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د قیامت پرز باندې با د غونډونه اول تپوس چې کوم دی حساب کتاب دا د منځ په باره کې کیږي چې کله یو انسان منځ او دس نی کړي او دی په دعا عمل کې پاتې راشي وروستو عملونو کې بم دی پاتې راځي محترم مسامینو بل دا یاد ساتي چې کله یو انسان غمگینی او د باندې خفګان راشي دا انسان د سره هیڅ لار نی دی خپل خپلوانو لزید ل خپل خپلوان لاس نه ور کوي چې کم طرف تزید د کاروبار بندي د اولاد نافرمانی سو کې خبره نه مني محترم سامینو دا موس چې کم دی دا بهترین وسیله د دې لپاره ده چې کله د انسان سوال نه قبليږي کله یو انسان په مشکل کې راګيري کله د اولاد نافرمانی د کارونه ني مال حال کې برکت ني دغه انسان ته پکار دي چې الله جل جلاله ته ودرېږي د الله جل جلاله نه غواړي محترم سامینو تاسو سوچو کې چې کله یو انسان سار راپاسي او دې کار ته لړ شي په دا غونډه رز دې کارو کې چې دې راځي د غون وجود ښایي چې کله دی اولمبي ځان صفا کی په بو باندې دغه انسان نه هغه ګندګي لړ شي سار چې بیا دی کار ته زی بیا هم دا ګندګي په د باندې لګي چې کله بیا اولمبي ځان صفا کی دا ګندګي ردن لړ شي محترم سامینو هم دغه شان چې انسان ډیر زیات ګناګاری کډیر ګناونه دیو کی خو چې کله الله جل جلاله ته ودرېږي او منځ او دس دی چالو کی د الله جل جلاله نه مافي واړي الله جل جلاله دلخه مخا بخنه کوي او الله جل جلاله غون ګناهونه مواب کی محترم سامینو دا ما چې سووي الله جل جلاله دې په دې باندې مونږ غونډو ته د عمل کولو توفیق